من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين برشد صلى الله وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سنادي فاكر ذي قادر الله جل جلاله فقول الفاكر وفرمان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك آیا مجنک خلاص سنستا ووضعنا مجتسکی لتازخا عنك اغبوج چه پرتاب دی پروت استاپ املا وزرک اغبوج الذي اغبوج انقض ظهرك چه اغسطاپ املا باندې ډیر زیات تکلیف راوړو الله جل جلاله د قرآن مجید په اخره کې وزیات لدی بعد چې نور کوم سورتونه روان دي لدی مخته سورت د تیر سورت ته له سورت ضحا ځونی سی بیت الناس پورې الله ټول هغه سورتونه چې په نبی اسلام الله تعالی انعامات کړ یو سورت داسې سورت چې پای کې د جهنم واقعا راځي مگر نور ټول به د الله جل جلاله ونبي عليه الصلاة والسلام انعامات آياتنا كما بتادا انعام وكي ما بتادا انعام وكي ما بتادا احسان وكي ما بتادا احسان سب امت بداس احسان کړل اسلام انسانيت بداس احسان کړل نبي عليه الصلاة والسلام کښنه الګ وي بيبي حليمه د نبي عليه الصلاة والسلام ناس کم مور ده اخبل سکم موره بی آمینه ده رضی الله تعالی عنها او نا سکم موره چې کم چاپی ور کړی او لزان سره تقریبا 4 کال ساتل دا هغه نوم دی بی حلیمه ډیر تفصیل واقعا نه دی خو دې صورت مطابق نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبي حلیمه نور زویانو ملک شته د بیبي حلیمه نور زویانو ابو میا سار وېستل به مصدر راوستل دا میا هغه ټین کې زیو پسونو شان د درې سره ګډ کړ د کښنه الکول د بیبي حلیمه چې نور کوم زویانو هغه کښنه الکوام بیبي حلیمه پمان کی بورس برکت راتله الله تعالی به سننا او زیو وایو شان دا به چغیدل پي به تربل تر مال ډېر مال
چې به کوم مځکې ته لاړ هغه مځکه به الله تعالی جل جلاله تکه شنه ګرځولې نه به باران نه به چشمه مایات به لاړه ماښام به راته ماښام به ډک مړه به خلکو دا نور کلي والا چې کوم مایاګانې لرلې کوم وزې او پسونه شانې لرل هغه هم په ده باندې خبر شول چې د ده کښتۍ له برکته دا ډېر بختور چوری دی د دغه له برکته خدای پاک داسې کوم ځای کې بیا خدای پاک هغه مځکه تکه شنه وتړي بیا به ده چیرې میا به وله بیا به د نبي علیه السلام میا به چیرې بوله دا نور ګډې دا نور کلي به هم پر هغه د میا پسې روستل یو ورځ له اسمانه دوې دانې فرشتې راغلې نو خو رش کش دی خلک یې ویني کشنیانو سره دي سړیانو سره دي شپانګان دي کشنیان هم شته چوریان هم شته زنان هم شته ګډوډ شان هغه د بیبي حلیمې چې کشنې زویانو هغه بیا خامخا به د نبي علیه الصلاة والسلام تر لاس به نیولی او ګرځولی ولې نبي علیه الصلاة والسلام امانت د نبي علیه السلام نیکه و دغه شیز ته بیبي حلیمې ته امانت ورکړی په دې وجې بیا خپلو زویانو ته ویل ګوره چوریانو ګوره هلکانو چې دا چوری د نبي علیه السلام ته ورک نه شي دا هلته د زپاته نه شي لوانو بل شی د زه ونه بیروي نه د زه دا به تر لاس نه شي ګرځولی نو یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام له هلکانو سره ناست دی شاوخوا نور شپانګانو خلک هم ګوري ویني له اسمانو یې دوې فرشتې راغلې دوې ملایکې راغلې جبرائیل امین وی او بل فرشته او نور فرشتې ورسره وی دا رانو نبی علیه الصلاة والسلام ته لاس ونیوی روانې کړې چې روانې کړې د کوچنیانو فورن کور ته رامنډه کړې رانه خپل عدې ته ویلې چې عدې هغه چوری بوته کوم چوری ستا ماته چا د لاړ نسي له اسمانه خلک راغل نبی علیه الصلاة محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاس ونیولی لازه بویه ته هغې هم پسې رامنډه کړه چې ورته راغی نبي علیه السلام پر خپل ځای روغ سلامت ناست خلکو هغه شپنو هغه شاوخوا چې خلکو میا ورسره اوسېدي دي هغه لوی دي هغه کوچنی دي هغه غټ دي هغه زنان دي هغه سپین ږیري دي هغه سپین سر دي هغه ویلې ویل ما فرشتې ولیدلې چې هغه راغلو له اسمانه څخه نبي علیه السلام ته لاس ونیو غټ ډبرې ته ووت پر هغه لوی سخر باندې لوړ د نبي علیه السلام پرېبستې بیا د سینه مبارک ور پرې کړه موږ د نبي علیه السلام سینه لیدله له سینې پرې کېدلو بعد بیا د نبي علیه السلام زړه یې راوایستی بیا په زړه کې داسې کوچنۍ توره غوښه وله هغه توره غوښه راوایسته هغه یې د باندې ځینو غورځه بېرته یې زړه دننه پکې ورکښېدې سینه یې وربنده کړه نبي علیه السلام بېرته جک جوړ شو نه خوش دی نه چیش دی نه چیش دی نه پرېږدي راغلی دا بېرته په هغه ځای کښېناست کوم ځای ستا چوریان ناست نبي علیه السلام ته ویل څوک وو ده ورته ویل ما نه پېژندل نه یې په خوش پوهېدلی نه یې په درد پوهېدلی نه په تک پوهېدلی نه په راتګ پوهېدلی دومره مې ولیدل چې دوی ملایکې راغلې الله جل جلاله درې اپریشن ورکړی و نبي علیه السلام درې وارې د نبي علیه السلام سینه مبارک ورپرې کړې د زړه کې څه کومه دغه د شیطان د هر انسان په زړه کې الله جل جلاله یو رګ د شیطان دپاره پرې شوی هغه رګ کې توره غوښه ده په دې رګ کې شیطان کور د شیطان دی کې اوسېږي شیطان ته د وسوسې وایي چې غلبه ورکوي بیا راپکې پیدا کوي انسان چې د سټ له زړه څخه دغه رګ پرې کړي ویې غورځولی هغه بېخون یې هم پرې کړل ویې غورځولی دغه انسان به هېڅکله د شیطان په دوکو کې رانشي دا به د الله وحدانیت ته ناست نو دا یو صرف په روح زمین باندې نبي علیه الصلاة والسلام چې درې وارې اپریشن وشو درې وارې له زړه څخه دغه توره غوښه دا نطفه دا رګ دا یې وغورځولی اوس الله جل جلاله ورته فرمایي الم نشرح لك صدرك آیا موږ نه که خلاص ستا سینه نه مه که زه له پرې ووضعنا عنك وزرك آیا ومو غورځول هغه شی له تا چې په تا باندې بوج ومو غورځوئ بوج څخه مراد د شیطان هغه رګ د شیطان هغه نطفه شیطان چې کوم پناه پکې ور د شیطان چې کوم اوسېدل پکې کوي الذي انقض ظهرك هغه بوج چې بیا به وتا ته پر ملا باندې پروت ملا باندې څنګه بوج ول شیطان پر انسان غلبه وکړي
ظلم ور باندې کوي، ستم ور باندې کوي، زنا ور باندې کوي، غلا ور باندې کوي، درواغ ور باندې وایي، تهمت ور باندې کوي، هر ګناه ور باندې کوي په انسان. دغه بوج دی د انسان پر ملا باندې پروت. ورځ په محشر که انسان له الله په حضور کې د دې ګناه توبه نه وکړي، دغه انسان به د خپل بلا د ملا بوج چې کوم ګناهونه دي د دغه بوج حساب الله تعالی ورکوي. الله تعالی موږ وسه ورته هر مسلمان ته عقل. بعض علماء کرام فرمایي له بوج څخه مراد د کیڼو اوږې دغه فرشته ده، دا چې ناسته موت یې نه وي، دغه بد عملونه چې لیکي دا هغه ټیم لیکي چې انسان په زړه کې سکوت وي، د انسان په زړه کې څه توروالی وي، د انسان په زړه کې د شیطان جال پروت، شیطان حمله ورباندې کوي، هغه انسان ته الله جل جلاله پناه ورکوي چې هغه انسان الله ډېر ډېر یادوي، استغفار ډېر وایي، د دغه انسان د دغه رب د عزت بیا مړ وي، شیطان بیا مړه نشي باندې. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې الذي انقض ظهرك، هغه بوج چې ستا پر ملا باندې بیا پروت. اوس الله تعالی فرمایي چې دا خو درې انعام شو. اول دا دی چې سینه مو در خلاصه کړه، هغه بوج مو له تا وغورځوي. دریم انعام دا دی ورفعنا لك ذکرک، الله تعالی فرمایي چې چیرې هم زما نوم به راځي هلته به ستا نوم راځي. لا اله الا الله محمد رسول الله، بیا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، بیا اشهد ان محمدا عبده ورسوله، بیا اللهم صل کې راوخت، فسبحانك اللهم فالحمد لله شریف کې راوخت، فقل ولا شریف، او په دغه رقم انسان چې کم ذکر کوي، کم تسبیح کوي، کم منځ وي، که روزه وي، که زکات وي، که د حج وي، که په حج کې منځونه راواخلي، که په حج کې تلبیه راواخلي، نور شان راواخلي، پاک د نبی علیه الصلاة والسلام یا صفتی نوم یا بخپل ذاتی نوم چې د محمد نوم استعمالوي. الله تعالی فرمایي چیرې زما نوم راځي هلته به ستا نوم راځي. ستا نوم زما نوم هغه ما تر خپل عرش باندې ولیکلی، پر خپل کرسۍ باندې مې ولیکي چې لا اله الا الله محمد رسول. دون انبیاء کرام تېر شول، ما د یو نبي نوم نه دی لیکلی، ستا نوم مې ولیکي په دې واسطه باندې ته پر ما ته ډېر محبوب یې، په ما ډېر ګران یې. الله جل جلاله به نبی علیه السلام دومره ګران دی چې الله جل جلاله په ذات خود په خپله پر نبی علیه السلام درود وایي، په خپله پر نبی علیه السلام درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واسال الله تعالی فرمایي چې دا درې انعامونه او تیر ورځ چې کوم صورت کې موږ انعامونه بیان کړل، اوس فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله تعالی ته فرمایي چې تا خو ډېرې سختۍ یوړې، ډېر تکلیفونه دې پر ځان یوړې، ډېرې پریشانۍ، ډېر بوج دې پر ځان یوړې. فإن مع العسر يسرا، بېشکه له سختۍ بعد اسانۍ شته. د نبی علیه الصلاة والسلام په تازه عمر کې ډېرې سختۍ یوړې. سختۍ دا وه د وحي بوج به نسو برداشت کولی، وحي چې الله تعالی په قرآن مجید ورته نازلولی، دا بوج به نسو برداشت کولی. الله تعالی په ده به دا انعام وکړي، دا سختۍ په اسانۍ ورباندې کړ. ټولو قرآن مجید پر ده نازل شولی، پر ده هېڅ تکلیف نه دی پېښ شوی. ټولو کفارو ته دی د دین د هدایت د تبلیغ ذریعه ګرځېدلی، ټول د هدایت کولی د تبلیغ، چې راسي منځ کوي، راسي کلمه وایسته، قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله تفلحون، کامیاب بسې کلمه وایسته. هغو به پر ده ظلم کولی، نیولی به یې د قتل لس به شل وار په زراو وار د قتل منصوبه یې کړې ده، جنګونه او حملې ورباندې کړي دي، حتی کې بار بار باندې ودله جالونه اچول دي د فساد دپاره. مگر الله جل جلاله له دغه سختۍ بعد، له دغه پریشانیو، له تکلیفو بعد، له دې بوج بعد، الله تعالی فرمایي چې فإن مع العسر يسرا، له سختۍ بعد به انسان ته اساني پیدا کېږي. إن مع العسر يسرا، دواړه الله تعالی فرمایي. بالکل په تحقیق سره که کوم انسان دا وایي چې زه دې پلانی کار وکړم یا پلانی شی جوړ شم، دا رقم نشي جوړېدلی تر هغو پورې چې په ده باندې ما سختي نه وي راوستلی.
سختی به پر ځان برداشت شي، سختی به پر ځان تیری، بوج به پر ځان تیری، له بوج له سختی بعد دا انسان بیا تر خپل منزل مقصود پورې رسېږي. له بوج له سختی بعد بیا به دا انسان الله جل جلاله کامیابي ورنصیب. اوس انسان دا وایي چې زه د عالم جوړ شم، عالم نه جوړېدل دا اسان نه جوړېږي، دا انسان پر ځان سختي وړي. که زه انسان دا حافظ جوړېږم، د حفظ لپاره به سختي پر ځان وړي. که انسان وایي زه انجینیر او ډاکټر او ماسټر جوړېږم، د دغه لپاره به انسان پر ځان سختي او بوج جوړي، تکلیف وړي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله تعالی فرمایي بیا له سختۍ بعد بیا د انسان ته الله تعالی فرمایي ته کامیابي ورکوم، چې بوج بعض انسان ته کامیابي ورکوم. نو الله تعالی فرمایي چې ما ته ټول دنیا ژوند ته اسانه کړی، بیا مې ټول د سختۍ له اسانه کړی. فإذا فرغت فانصب. الله تعالی فرمایي چې نبی علیه السلام چې ستیم ته پاره وسه فانصب دا تمایا. اوس دا انسانانو ته دی چې انسانانو ته چې ستیم لا خپل ژوند له مشغوله شغل له کسبه له ژوند زندگی له کاروبار څخه چې ستیم تیلس خلاصواله پیدا کړ، ته راځي الله یا الله علامه یې که انسان بیت وکیل خپل پیر ځخه هغه انسان که خپل کسب کې خپل کار کې خپل ژوند زندگی کې په کار ژوند زندگی کې د انسان ولاړ دی نه الله یې هغه د کسب وخت د انسان مدغه کې قیمت دی. بیا خاص کر خلاص وخت په انسان ته الله تعالی نصیب کې انسان خلاص په سار په منځ وخت انسان د خلاصات نسبت مابشین وخت انسان خلاص مابشین منځ قضا نه وخت مازدار قضا نه وخت سي ما شام قضا نه وخت سي حتی کې مقصد جمع زمپات سي په دې وجه باندې انسان یا له خوب نه اخلاص یا له بستر نه اخلاص یا له موبایل یا له یو بل جانداري یا له یو بل کاروبار له ژوند زندګي نه اخلاص. الله تعالی فرمایي ته ځان خلاص کړ چې څه خلاصې پیدا کړ. خلاصې هم داس کار ده چې ستا لاس او پښې او سترګې خوله او بدن ټول کې مصرف وي. صحیح شي نه کې مصرف خالی دماغ کې مصرف دی. پلانې کار وځ کبه نه وځ دا ټینشن نه وځي لته موږ پاسه راسا ځان خلاص راس الله یاد. نبی علیه السلام ته فرمایله چې فیدا فرات فنصب چې ستم تخلاص وخت پیدا کړي فنصب بیا ته مایا الله یاد و الى ربک فرغب او ته الله نه خاطب ترجو کوونکې هر وخت مرګ یاد انسان هر وخت مرګ یاد خپل رب او خاطر زبردم الله تعالی عزت زه چې الله تعالی خاطر ورسم زه په لاس کې چی شورم دا سکم کمال دا سکم جمال دا سکم کار دا سکم اعمال دا سکم صفات چې هغه د وجه خبر الله جل ما وبخشي دا هغه د وجه خبر الله جل په ما رحم کرم. نو هر وخت انسان الى ربک فرغب دا خپل رب خاطر کوونکې خپل رب خاطر توجه کوونکې رجوع کوونکې نو په دې واسطه باندې انسان ته الله ډېر یاد ته د الله یادش زیات کو. اوس الله تعالی فرمایي والتين والزيتون وطور سينين اذان کول څه وې اذان سماده تاسو دا بټن نه څه کې بټن دا دا نو نه وو کوم بټن وو دا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اوس په دغه صورت کې الله تعالی فرمایي والتين والزيتون
زما د قسم په انذر باندې انذر دا کوم چې موږ تاسو خورو یا وچ یا لون و زیتون زما د قسم په زیتون سره په دې تینو زیتون په دې انذر په زیتون کې د جنت میوه تا الله جل جلاله ډېر صفات پکې تینو زیتون دا بعض حکیمان وایي چې دا د 100 بیمارو شفا ده بعض حکیمان وایي چې دا د 100 بیمارو شفا ده چې انسان سهار په تسنس باندې یو چمچي زیتون تیل په غوړه کوي بس الله تعالی په دې کې دومره شفا شته دا د جنت میوه ده انسان په جنت په خوند سره خوري انذر بیا الله جل جلاله داسې کمال پکې شته چې هر څومره معده خرابه به انتها ډېر بیماریانو دپاره شفا الله تعالی پکې شته والتین والزیتون الله تعالی په دې دواړو قسم خوري دا معتبرې د درخت د جنت میوې یو انذر دی بل زیتون دی بل انګور دی باید انسان چې هر وخت په یو انذر باندې ځي په دې نیت خوري خدای پاک د جنت میوه ده خدای پاک ته مال د جنت میوه رانصیب کړي زیتون وینه زیتون تیل وینه علي ګوته په چت خو نه وبره خدای پاک دا د جنت میوه ده تا په قران کې فرمایلی خدای پاک ته مشته د جنت میوه رانصیب کړي دا خو دنیا انګور وینه دا وای الہ الرحمن دا خو دنیا انګور او مشتا ویل چې انګور په جنت کې ستا او کواعب اترابا وکأسا دهاقا دا انګور مت باغونه به ډک باغونه به د خدای پاکه ته مشته هغه د جنت انګور دانې را نصیب کړي انسان چې په دې نیت وخوري الله تعالی او انسان ته ثواب ورکړي په معمول خوراک په شی باندې الله تعالی او انسان ته ثواب وصلی الله تعالی فرمایي وطور سینین اسما د قسم په طور سینا باندې هغه طور سینا د جبل احد غر جبل احد طور غر په مکه مکرمه کې ډېر غټ غر دی دا د دنیا پر زمين من ته بالا غټ غر نس پر دغه غر باندې موسی علیه السلام الله تعالی سره وبخته موسی علیه السلام الله تعالی سره جوړ دی ذکر الله تعالی دا ډېر محترم معتبر غر دی په دې غر باندې الله تعالی قسم کړل زما دې قسم په دې غر طور سینا د غر نوم دی سینا طور سینا طور معنا غر سینا د غر نوم دی وهذا البلد الامين زما دې قسم په دې شهر باندې امن والا شهر مکه مکرمه د امن ځای په دې امن والا د امن ځای ټول روح زمين باندې یو حرم شریف حدود حرام مدینه مبارک دا د امن ځای دا د امن د اتفاق د من محبت ځای په دې کې بادشاہ او غدا او فقیر او ملنګ او خوار او غریب ټول سره برابر عربی او پنجابی او پښتون او سندھی او هندستاني او افغاني او بنگالي هر بل هر قوم هر ژبه والا هر ملک والا هر نسل والا ټول خړو سپینو جګو لنډي هر بل دا ټول الله جل په دې ذکر اوري دا د امن شهر د امن ځای د اتفاق د اتحاد د من محبت ځای دا الله جل جلاله ډیر معتبر دی ځای ذکر الله تعالی فرمایي چې هذا البلد الامين زما د قسم په دې شهر وس الله تعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم زما د قسم پر انسان باندې چې ما ډیر په شایسته په تحقیق سره ما انسان په ډیر شایسته انداز کې جوړ کړی یو انسان اوس علماء کرام فرمایي ډېر تفصیل پسته په دې آیاتو کې علماء کرام فرمایي چې انسان بل انسان ته مسخري پروي چې چپکا ای خړه ای پلانایا یعنی انسان ته امور پلان سم نمبر کړی شي محمد ایوب محمد داوود محمد زبور محمد الله محمد رسول پلانای شش نمونه سم اسلامي نمونه باندې شي هغه انسان و دغه انسان ته نمبر غلط کړي خړو پلانای دغه انسان په دې ګناه کې مشتمل دی دا انسان په دې ګناه کې غالب دی دا الله جل جلاله د احسن التقویم د شیډانچه بدنامي او بېعزتي کوي الله جل جلاله به دغه انسان ته خپل قهر سزا ورکړي دا ګناه ده بعض علماء کرام فرمایي
چې دا د کوم نومونه چې هغه د الله جل جلاله ذاتي نومونه لکه غفار، قهار، وهاب، رزاق، مالک، دا د الله جل جلاله خپل ذاتي نومونه. یو انسان نوم دی عبدالرزاق نومیږي، انسان رزاق ورته وایي، دا هم ګناه ده. انسان د مالک عبدالمالک نومیږي، انسان مالک ورته وایي. انسان رزاق نه دی، رزق ورکوونکی نه دی، دا عبدالرزاق دی، دا بنده د هغه رزاق د هغه چا دی چې هغه رزق ورکوونکی دی. انسان عبدالجبار نه دی، دا انسان بخښونکی نه دی، دا انسان عبدالجبار، دا بنده د هغه ذات دی چې څوک چا د مغفرت دی. نو دا لس نومونه عبدالقدوس، رحمان، اے رحمان راسا، اے رحیمه هغه عبدالرحیم نومیږي، اے رحمان راس هغه عبدالرحمن نومیږي. عبدالوهاب، وهاب، رحمان، رحیم، قدوس، زبور، دا رقم جبار، لس نومونه دي چې الله جل جلاله فرمایي چې په دې نومو باندې انسان ګناهګار کیږي. د دې څخه علاوه که کوم نوم مور پلار یا د مسجد امام پکښنیواله کې چې انسان ته وقف کړي انسان ته شي هغه څخه علاوه انسان غلط نوم ور باندې کیږي، بل نوم ور باندې کیږي، دا نوم هم ګناه ده، صراحتا ګناه. یو د اداب نوم دی، لالا، بابا او کاکا، هغه د اداب نوم دی، هغه جایز دی، هغه ستاسو معاشره، مګر هغه نومونه چې هغه غلطه معنا ته ځي، سم نوم، اسلامي نوم، اسلامي طریقې نوم هغه پاتېږي او غلط نوم ته ځي، دغه نومونه ګناه دي. ځکه الله تعالی فرمایي لقد خلق الانسان في احسن تقویم، په دقیق ډول انسان پیدا کړی په ښه انداز. ثم رددناه اسفل سافلین، بیا انسان د مزدوی لارو کړی. الا الذين امنوا، پس خلک چا چې ایمان اوري، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کړي، فلهم اجر غیر ممنون، چا چې خیر کارونه وکړ دغه انسان لپاره بیا داسې بدلی وي غیر ممنون، نه ختمېدونکې بدلی وي. انسان چې څه ټیم لاړ شي الله تعالی عطا جزا خپل نعمتونه ورته راوکړي، وایي زما ورکړه به داسې وي چې انسان به ستړی کېږي مګر زما نعمتونه به نه ختمېږي. بس الله تعالی فرمایي فما يكذبك بعد بالدين، فسأصوك شغل تكذب كي ورد محشر. أليس الله بيحكم الحاكمين؟ أي الله جل جلاله ندي بطول الحاكمان كي ولي حاكم، الله جل جلاله حاكم ذات طول الشفاء كون كي ذات الله جل جلاله سمر بماران، سمر عفتنا بريشانياني امتحاننا پر انسان باندې راځي، دا پر هر انسان د خپل عمل مطابق راځي. یو انسان چې څومره ګناهګار الله تعالی فرمایي چې هغه عمل مطابق امتحان ور باندې راوړو، یا امتحان د فاقه د فقر، یا د امتحان د یو مصیبت او پریشانی، یا امتحان د بیماری، دا پر انسان باندې الله تعالی راوړو. انسان که جوړ روغ وي یو ګناه نه کړي، بیا الله تعالی فرمایي چې دا انسان باندې بیا د امتحانونو راولم، دا بیا زما خپل ځان د نزدېکوالي لپاره. وس الله تعالی فرمایي چې څومره حکیمان ساعاتین کې بول دوايانو سیستم ترتیب بولي، چې لوی لوی حکیمان د یونان او د نور شان غبل شاو په دعوی د دې شکل خلکو به داغو تسلیم کوله، داغو کتاب به ترجیح ورکول. الله تعالی فرمایي چې الیس الله بحاکم الحاکمین، ایا نه يم په دې حکیمانو کې زلوی حکیم تر ما بل څوک لوی حکیم، زه بیماری ورکوون کې ذاتم ځم، اخستم کې ذاتم ځم، پریشانی ورکوون کې ذاتم ځم، اخستم کې ذاتم ځم. انسان که انسان من تکلیف راځي، علما کرام فرمایي که بیماری او پریشانی ور باندې راځي دغه انسان دی و الله ته رجوع و الله دې زړاوي. یو ولولا ما په خپل سترګو ډیر زیات بیمار سکټینګ په دې سبق کتاب ته بناس د څه بدم ډیر باندې راړي د بو الله تعالی سپورت کوي یا الله الرحمن. زد ایوب علیه السلام هغه لفظ ایوب چې هغه لفظ هغه الف هم نه فرمای امتحان مراوه په ما کې صبر نست، بیا به کتاب بند کړ، بیا ول بذات الماسه خاص هغه انسان الله جل جلاله داس جوړ کړي چې بیا ماشاءالله الرحمن چې هر کار به دین عبادت کوي. انسان له الله سره تعلق پیدا کړي، ما ودغه څه خیال ما په دې کې سوچ د دې په سوال وکړي، دا به د ضرورت درد بیانوي الله محترم دوستان. الله بیادون او غلط نمونه به یو بل تناخ او کم چا سم نمونه په خپل پرنامه باندې بجاو تکو او بل محترم دوستان هر انسان کم از کم پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې
په ورځ کې 100 واره درود شریف خامخا وایي د 100 زخم کم دی بیا انسان دی 50 واره که 50 زخم کم لس خو انسان دی پر ځان فرض کې واجب دی چې جمعه د لس فرض دی زه پر نبی علیه السلام درود شریف وایم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم القيامه والحساب وادخل الجنه مع الابرار يا عز الغفار برحمتك سبحان الله ما بين خرجنا مفرزي فيصير الفود كده من بيز قمرنا نشان بان خلاص لاننا مجد ثلاثه بيد باندې ودرېش